ننګیالي خبرې باندې به اوس کام په نورې هم وسیلې ملاویږي. تاسو څنګه مشران دي دغه یې موږ سره همدردي کوي انشاءالله. ډاکټر صاحب مرګ یوه ورځ بیا هم وایي راتللی او د مرګ چې کوم تکلیف دی فراق جدایي بیا هم دي خو هغه مرګ هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و هغه ډېر کمو خلکو ته ملاویږي. په دې کال کې به د لالا په عمر د لالا نه کم عمر ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې څوک په مرض کې څوک په څه کې څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي خو دومره به د ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایې ژوندی دی. هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځې د تصویرونه خلک اخیستي وي، هغه که ته په ښارونو کې ګرځې د تصویرونه خلک اخیستي. نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي. دا ډېر کم خلکو ته نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله. د لالا ژوند څنګه تېروه موږ په هغه تسلسل کې یو. موږ هم پوهېږي ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولو هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. د ده کار به موږ درو نه. ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی، د ده ژوند سره وفاداري لري. خو هغه مرګ هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و هغه ډېر کمو خلکو ته ملاویږي. په دې کال کې به د لالا په عمر د لالا نه کم عمر ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې څوک په مرض کې څوک په څه کې څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي خو دومره به د ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایې ژوندی دی. هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځې د تصویرونه خلک اخیستي وي، هغه که ته په ښارونو کې ګرځې د تصویرونه خلک اخیستي. نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي. دا ډېر کم خلکو ته نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله. د لالا ژوند څنګه تېروه موږ په هغه تسلسل کې یو. موږ هم پوهېږي ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولو هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. د ده کار به موږ درو نه. ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی، د ده ژوند سره وفاداري لري. ننګیالي خبرې باندې به اوس کام په نورې هم وسیلې ملاویږي. تاسو څنګه مشران دي دغه یې موږ سره همدردي کوي انشاءالله. ډاکټر صاحب مرګ یوه ورځ بیا هم وایي راتللی او د مرګ چې کوم تکلیف دی فراق جدایي بیا هم دي خو هغه مرګ هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و هغه ډېر کمو خلکو ته ملاویږي. په دې کال کې به د لالا په عمر د لالا نه کم عمر ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې څوک په مرض کې څوک په څه کې څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي خو دومره به د ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایې ژوندی دی. هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځې د تصویرونه خلک اخیستي وي، هغه که ته په ښارونو کې ګرځې د تصویرونه خلک اخیستي. نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي. دا ډېر کم خلکو ته نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله. د لالا ژوند څنګه تېروه موږ په هغه تسلسل کې یو. موږ هم پوهېږي ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولو هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. د ده کار به موږ درو نه. ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی، د ده ژوند سره وفاداري لري. ننګیالي خبرې باندې به اوس کام په نورې هم وسیلې ملاویږي. تاسو څنګه مشران دي دغه یې موږ سره همدردي کوي انشاءالله. ډاکټر صاحب مرګ یوه ورځ بیا هم وایي راتللی او د مرګ چې کوم تکلیف دی فراق جدایي بیا هم دي خو هغه مرګ هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و هغه ډېر کمو خلکو ته ملاویږي. په دې کال کې به د لالا په عمر د لالا نه کم عمر ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې څوک په مرض کې څوک په څه کې څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي خو دومره به د ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایې ژوندی دی.
هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځې تصویرونه خلک اخیستي وي، هغه که ته په ښارونو کې ګرځې تصویرونه خلک اخیستي. نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي. دا ډېر کم خلکو ته. نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله، د لالا ژوند څنګه تېروو، موږ په هغه تسلسل کې یو. موږ هم په هغې شان ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولو، هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. د ده کار به موږ درو نه، ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی، ده د ژوند سره وفاداري لري. ننګیالۍ خبرې باندې به اوس کام ته نورې هم وسلې ملوېږي. تاسو څرنګه مشران دي دغه یې موږ سره ګامدردي بیا انشاءالله ډاکټر صاحب مرګ یوه ورځ بیا هم وایي راتلی ده. خو د مرګ چې کوم تکلیف دی، فراق جدایي بیا هم دي. خو هغه مرګ، هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و، هغه ډېر کمو خلکو ته ملوېږي. په دې کال کې به د لالا په عمر، د لالا نه کم عمر، ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې، څوک په مرض کې، څوک په څه کې، څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي. خو دومره به په ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایې، ژوندی دی. هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځې تصویرونه خلک اخیستي وي، هغه که ته په ښارونو کې ګرځې تصویرونه خلک اخیستي. نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي. دا ډېر کم خلکو ته. نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله، د لالا ژوند څنګه تېروو، موږ په هغه تسلسل کې یو. موږ هم په هغې شان ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولو، هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. د ده کار به موږ درو نه، ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی، ده د ژوند سره وفاداري لري. ننګیالۍ خبرې باندې به اوس کام ته نورې هم وسلې ملوېږي. تاسو څرنګه مشران دي دغه یې موږ سره ګامدردي بیا انشاءالله ډاکټر صاحب مرګ یوه ورځ بیا هم وایي راتلی ده. خو د مرګ چې کوم تکلیف دی، فراق جدایي بیا هم دي. خو هغه مرګ، هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و، هغه ډېر کمو خلکو ته ملوېږي. په دې کال کې به د لالا په عمر، د لالا نه کم عمر، ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې، څوک په مرض کې، څوک په څه کې، څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي. خو دومره به په ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایې، ژوندی دی. هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی، هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځې تصویرونه خلک اخیستي وي، هغه که ته په ښارونو کې ګرځې تصویرونه خلک اخیستي. نو تاسو به خفه کېږئ نه، تاسو به ځورېږئ نه، تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي، هغه یو فراق وي، خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي. دا ډېر کم خلکو ته. نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله، د لالا ژوند څنګه تېروو، موږ په هغه تسلسل کې یو. موږ هم په هغې شان ده چې کومې خبرې کولې، ده چې کوم بیان کولو، هغه موږ هم کوو، هغه به موږ جاري ساتو. د ده کار به موږ درو نه، ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی، ده د ژوند سره وفاداري لري.